اختر مونځو دا به مونږ څنګه کوو، طریقې څنګه ده. بیا به داسې نه کوو جي د مونځونو کې مکسر خیالي د اخترو مونځونو کې چې یو بل ته بیا مونږ ګورو چې دا یو لاس څنګه چوتئ دلته چوتئ څنګه داسې پرېدي لاسونه کونه لاسونه تړي، نو دې کې بیا انشاءالله مونږه صحیح کشمکش کې نه یو ښه. نو په پوره دنیا کې دا یو خبره اتره ده، دا ځان تاسو پوه کوئ ښه. نو تاسو سره نن د اختر مونځ به څنګه کومه څنګه به نه کوو، تکبیرات څو دي، نیت یې څنګه دی، دې باره کې تاسو سره زه ویډیو کوم. د ټولو نه مخکې به نیت راوالو، نیت چې د وړوکي اختر او د غټ اختر هم دغه شان دی چې د وړوکي اختر د مونځ نیت څنګه دی. نو ګورئ د وړوکي اختر مونځ نه دی دا جی واجب دی، واجب 2 رکعته واجب دی. نو زه به څنګه وایم، نیت په څنګه کوم. ګورئ نیت مې وکړو دړه د خلاصه 2 رکعته واجب مونځو د وړوکي اختر. دې کې شپږ تکبیرات هم دي ښه، د زایدو تکبیراتو سره په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریک پلور کو الله اکبر. دا نیت شو صحیح ده. کو په خوله دی وي ښه خبره ده، مولوي صاحب د توجه د پاره ویم صحیح ده، مستحب خبره ده، ښه خبره ده. کو چېرې په خوله دی وم نه وي په زړه کې راوله بس د اختر مونځ کومه د وړوکي اختر مونځ کوم، دا هم پوره ده صحیح شو. او دریم دا اپشن چې جی د مولا په نیت مې نیت دی، د مولوي صاحب په نیت مې نیت دی، دا ټولې خبرې ترې صحیح دي ښه. نیت ما وکړو صحیح ده، الله اکبر ما ووي، مولوي صاحب وي الله اکبر، ما ورسره هم الله اکبر وي. نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك پورې به زه مونځ ویم صحیح شو. نو مولوي صاحب بیا څه وایي، بیا به مولوي صاحب 3 تکبیرات کوي، 3 تکبیرات. نو تکبیرات په څنګه ویم، غوږونو له به ګوتې وړم او لاسونه به داسې پرېږدم صحیح ده، لاسونه به تړم داسې نه، لاسونه به پرېږدم. نو مولوي صاحب چې کله وایي الله اکبر یو زه به لاس پرېږدم صحیح شو، بیا دویم الله اکبر صحیح شو زه به لاس پرېږدم، بیا دریم الله اکبر د دریم تکبیر سره به زه لاس پرېږدم نه، زه به بیا دغه شان چلو کوم داسې نه پوه شوې، لاس په پنامه وتړم پښتو کې ښه، لاس په پنامه وتړم. دې 3 تکبیرات شو صحیح ده. بیا مولوي صاحب الحمدلله رب العالمین تر د ولد والین امین، بیا په صورت شروع کی قل هو الله احد صورت کو بل صحیح ده. اچھا زه یم نو رکوع له بلاړ شم، مولوي صاحب چې رکوع لاړ شي بیا سجدې له بیا چې دویم رکعت ته راپاسم، دویم رکعت ته صحیح شو. دا جمع خبره د اختر مونځ کو چونکې ځان له کېږي نه، دا د جمع خبر ده. دویم رکعت له چې راپاسي سړی نو بیا به مولوي صاحب الحمدلله رب العالمین تر د ولد والین امین پورې بیا قل الله احد صورت چې کم یو تاسو وایي صحیح ده. مولوي صاحب وایي قل الله احد صورت چې کله وایي د هغې نه پس په رکوع له نظم صحیح شو، بیا به 3 پیرې مولوي صاحب تکبیرات وایي. نو څنګه، نو چې کله صورت ختم شي نو بیا مولوي صاحب وایي الله اکبر. بعضې ملګري پکې رکوع لاړ شي، والله دې د علماو په زندګو کې برکتونه واچي د مونځ نه مخکې ټوله طریقه دا ښیي. نو مولوي صاحب چې وایي الله اکبر نو رکوع له به نظمه، نو څه به وایم الله اکبر چې مولوي صاحب وایي نو زه به غوږونه له ګوتې وسم بیا به لاسونه پرېږدم صحیح ده. یو پیره شو الله اکبر، بیا به 2 پیرې وایي لاسونه به پرېږدم الله اکبر، په 3 پیره بیا وایي الله اکبر. نو په 4م تکبیر چې کله وایي نو زه به څه کومه، زه به ډایرکټ ځمه رکوع له، نو بس بیا سجدې دي او بیا سلام ګرځول دي. نو بس خبر دا د اختر مونځ دی ښه. ټولو نه مخکې نیت کومه هغه ما تاسو ته ووي، د هغې نه پس چې الله اکبر ووایې نو 3 پیرې به تکبیرات دي، د هغې نه پس الحمد صورت رکوع. دویم رکعت کې به چې کله مولوي صاحب الحمد ووایي او بیا دغه ووایي څه ورته وایي صورت ووایي، نو دویم رکعت رکوع له به زه نه ځمه، د رکوع نه مخکې 3 تکبیرات دي، الله اکبر به وایم لاسونه به پرېږدم. نو صحیح دی انشاءالله. نو دا ویډیو تاسو وګورئ، مهرباني وکړئ یو 2-3 ورځې دي دا ویډیو ځان ورسره شیر کړئ چې د دې د وجې نه چا مونځ صحیح کو نو ستاسو به اختر مونځ کې پوره ثواب وي ښه. صحیح دی انشاءالله. الله مو خوشحاله کړي.